وقت زمنګ سره د سرو سپینو نه زیات قیمتي شی دی، لیکن نن موږ دغه وخت په کومه شیانو باندې ضایع کړو. پبجي ګیم داسې شی چې په هغې باندې زه خپل د سرو او د سپینو نه قیمتي شی ضایع کومه. زما وروڼو دا وخت دومره قیمتي دی، حدیث صحیح کې راغلی چې په ورځ د قیامت باندې جنتیان جهنمیان څه کوي؟ جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي هېڅ شي پسې به افسوس او ارمان نه کوي سوا د هغه ټیم نه چې کوم د دوی نه بغیر د ذکر نه تېر شوی دی. نن زه خپله روژه لنډومه، نو په پبجي ګیم باندې لنډومه، زه به د الله په ذکر باندې روژه نشم لنډولی. څومره ښایسته خطاب موږ ته الله کوي، فاذکروني اذکرکم. الله موږ ته وایي فاذکروني، ما یاد کوي اے عبدالله او عبدالرحمانه، ما یاد کوي، اذکرکم، زه به تاسې یاد کم. ما چې خپل الله په هر شي مو الله باندې یاد کي. دا څومره عظیم نعمت دی د رب العالمین د طرف نه. دریم په دې کې نه مال زیان ده، مال په دې کې ضایع کېږي، آنلاین دا کېږي، نیټ ته به ته خامخا هغه به پرې کوې، کارډ به خېجې، بیلنس به هغې ته خېجې، په دې کې د مال زیان پکې د مال هم پکې ضایع کېږي. څلورم اخلاق په دې کې خرابېږي. تاسو رپوټونه به کتلي، ګوګل کې تاسو په خپله ورکوئ، سرچ یې کوئ، هلته وګورئ په انډیا کې دا گیم ډېر په کثیر تعداد باندې کېږي. یو کس خپل پلار صرف په دې وجه باندې قتل کوي چې ورته ویلي ویل پبجي گیم مه کوه. هلته په دغه گیم کې هغه ته نور څه ښایي نه، صرف دس ورته ښایي چې بس خلک وله رارته وه او دارنګې درس خو بل احساس کړی. دغه اخلاقیات د انسان خرابوي، دا په هغې باندې ډېر غټ اثر کوي. څلورم نقصان، بل نقصان یې هغه دا دی او دا ساینس والا دا ویلي دي چې په هغې کې خاص قسم شعاګانې، خاص قسم برق هغې لګولی چې په دې سره انسان د میرګي د بیمارو شکار کیږي. میرګي بیماري خلکو ته لګي، د انسان په دماغو باندې ډېر غټ اثر کوي. او بل غټ نقصان پکې دا دی، راشي دا اوس پکې وګورئ په هغې کې کله کله دا هم راځي لا حول ولا قوة الا بالله چې کله فایرنګ کوي تا سره به ټوپک درسوي په دغه گیم کې د کارټون په شکل کې او ته به ډزې کوې، نو کله کله به مخې ته د کعبې تصویر مخې ته راځي، نو په هغې به هم ډز کوې. سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. زما وروڼو تاسو ته پته شته دا گیم ایجاد د چا دی؟ دا گیم د یهودو ایجاد دی. یهودیانو دا ایجاد کړی، هغوی ته په دې باندې خبارې مقدار باندې آمدن هم میلاویږي. د یهودو د هغې ایجاد کرده کې موږ په ځان مصروفه کړی او روژه پې لنډوو، موږ شرم نه راځي، موږ له حیا نه راځي، موږ له یهود کوي ته مسلمان سره څه او ته له هغې ګیم اختیار خپل موبایل په هغې باندې تا ښایسته کړی دی او په هغې کې ته ټوله شپه ورځ لګیا یو د ګیم نه ته فارغېږي نه، خپل ټیم دې هم پې ضایع کړو.